خپل امام یا عالم پسې کنزل کول منظم ور پسې کوي دا ډېر لوی جرم دی. دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل کړي دی کافر کیږي په دې باندې. دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده او که یو عالم سره دې روانه ده عالمانو سره قرآن راول په کار هم نه ده. که ته داسې باندې ګیله منې نو ورسره ولاړ شه کښېنه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي تا ته خدای ته رسوي ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 19 منځونه د جمع نصیب کېږي نو خو هم ډېر احترام یې پکار دی. د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایان وګورئ که یهودیان وګورئ هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي. دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي دا دین به هم سپک شي مدرسې به هم سپکې شي. دا یو سازش دی. وی بعض خلک وی چې د ماسپښین د 4 رکعاتو سنتو نه پس د فرضو پورې نفل نه کیږي. خبره داسې نه ده، نفل کیږي خو بهتر دا دی چې سنت وکړې نو متصل هغه سنتو او د فرضو په منځ کې بل عمل مکوه. بعضې زموږ علماو لیکلي دي یو قول پکې شته دی چې که چا سنت وکړل ورپسې نفل وکړل دوباره دې سنت وکړي هغه مرجوح قول دی، راجح قول نه دی. سنتو او د فرضو منځ کې بل عمل کول نه دي پکار. سنتو پسې فوري فرض پکار دی یا که ساسکار تسبیحات پکې وي نو کولی شي. دا د نبي علیه السلام طریقه وه چې د فرضو نه مخکې هغې سنت کړي دي متصل. یو واقعي بشیر جان ډېر ښه تپوس وکړو. ډېر خلک داسې کوي چې فرض کوي او سنت مه کوي، فرض کوي او سنت پرېږدي. دا لوی جرم دی. دا سنت مکملات د فرضو دي او د پیغمبر مبارک صفت دی، رسول الله مبارک کړی دی. نو سنت چې څوک پرېږدي یو ځل نیم انسان دی که څه تلوارې وي مریض وي بیماري وي درس و تدریس له په منډه دی وخت ورته کم دی مثلا په سفر کې دی نو خیر دی. خو مستقل چې یو سړی د عادت جوړ کړي د قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ملامته ولاړي، قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ملامته ولاړي. نو دا یو لوی جرم یو پیشن جوړ شوی دی. پیشن به نه جوړی د سنتو پرېښودل که ته پیشن جوړی نو ډېره لویه ګناه ده.